اول خو زه ډېر شکریه ادا کوم د خپل ملګرو چې یو ځل بیا زه صدر لپاره منتخب کړم. حالات روان دي، یو طرف ته مهنګۍ تر روانه ده، بل طرف ته زموږ کاروبارونه چې نیټ په ذریعه باندې ټپ شوي دي، او بل طرف ته اخبارونه هم ګرانېږي. نو په دې کې زموږ د اخباري طبقه چې کومه ده هغه ډېر متاثره شوې ده. دې باندې موږ دا فیصله وکړه چې زموږ یو کابینه تیاره شي، منتخب شي، زموږ کم مسایل چې دي زموږ مخ وړاندې بوځو، او موږ اعلی حکامو سره ملاقاتونه وکړو، او زموږ د کم کابینه اخبار فروشو کم تنظیمونه چې دي د دې لپاره سهارې زرې روانې کړي. ولې چې کم حالات نن سبا روان دي په کم موجوده وخت کې په دې کې زموږ د اخبار فروشو دا کم ګزارش دی دا ډېره ناممکنه ده. اخبار فروشو چې دی ټوټل 10-15 روپۍ میاشت ګټي، او کم بیلونه چې په موږ باندې راځي، د کور کرایانې چې راځي، په دا شانتې په موږ باندې نور تکلیفات راځي، ډاکټر شولو، نو په هغې کې ګزاره زموږ ډېره ګرانه ده. موږ الټه پکې د جیب نه راخلو، یو بل نه قرضې کوو، هغه پرېږدو. موږ چې نه حکومتي مرکزي حکومت نه هم څه تعاون نه دی شوی، او کم چې 8-9 کاله پی ټي آی حکومت تېر کړی د دوی طرف نه موږ څه تعاون نه دی شوی. لہذا موږ چې کم دوران دا کم وخت چې روان دی، مهنګایي کم دور دی، نو په دې کې زموږ ژوندون ډېر ګران دی. زموږ زیاتره اخبار فروش چې دی د نیم په نیمه دا کم کارونه چې هغه بس کړلو، په دې وجه چې هغه ګزاره زموږ کم مسایل هغه موږ له فوري طور باندې موږ څو پرې د صوبایي حکومت له موږ درخواستونه ورکړي دي په دې اخبار فروشو په مسایلو باندې، خو لیکن هغې باندې اوسه پورې شنوایي نه راشوي. خو لیکن افسوس خبره دا ده چې زموږ اخبار فروش چې کومه کمزوره طبقه ده، او کم چې ضرورتمند دي د کرایانو په کورونو کې اوسېږي، هغو ګیلمن په دې دي چې آخر زموږ څه ګناه ده، موږ هم انسانان یو. موږ هم په حکومت له دا پکار دی چې داسې نور مالي حالات باندې موږ کمزوري زموږ سره مرسته وکړي، مالي امداد وکړي، او نور مرکزي حکومت هم زموږ دا تمه لرو چې کم امیر مقام موږ سره وعدې کړي دي چې زموږ کم وخت کې دور راشي، زموږ تاسو سره اخبار فروش زموږ غټ تعاون کوو. ولې چې اوس موږ هغې نه دا تمه ساتو چې هغه د وزیر اعظم صاحب خاص مشیر خاص دی، نو موږ دا تمه ساتو چې هغه سوات اخبار فروش لپاره خصوصي څه پیکیج اخبار فروشو باندې ډېر سخت حالات دي. اخبار فروش چې به 15-20 هزار روپۍ ګټلې، او اوس دا 3-4 سال وشي د اخبار فروش په دونه سخت مشکلات او مسایلو کې دي چې هغه په 8,000 روپۍ نشي ګټلی. او 8,000 روپۍ چې هغه وګټي، د دې سره د جنسو هغه 8,000 نور هم وکړي، نو ورځ په ورځ باندې هغه دغه ته روان دي، قرضداري کېږي، او د دې مهنګایۍ په وجه. او موږ د وزیر اعلی نه دا امید هم ساتو چې د اخبار فروش لپاره به انشاءالله هغه په میډیا کالونۍ کې او هغه په لیبل کالونۍ مزدور کالونۍ کې نو د دې اخبار فروش لپاره دې یو کوارټر اعلان ورکړی شي. بل دا چې لکه دې اخبار فروش د خصوصي ریلیف اعلان وکړي، ځکه چې نن اخبار فروش ډېر مشکلاتو کې شکار دی. او بل خبر دا دی چې اخبار صنعت روز په روز د زرګوالۍ ښکار دی. په دې په وجه باندې د اخبار فروشو مزدوري ورځ په ورځ باندې شاته کېږي، او هغوی چې به 15-20 هزار روپۍ ګټلې هغه 6-7 هزار راغله، او الټه د ایجنټانو قرضداري شو. مخکې زموږ سره د دې مشرانو د منډې تر ډېر مونږ والي د ګروپاله مونږ د دې اخبار فروشو مسایلو هغه هر څه ورکړي دي، په هغې د عمل درآمد وکړی شي.